بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 110 نمبر درس دی او د اسم ظرف تمرین به ان شاء الله نن حل کوو. موږ له درې صيغې راکړي: مضربون، منصورون او د مقتلون نه د اسم ظرف ګردان وکړي. نو مضربون نه به پوره ګردان کې مضربون، مضربانی، مضاربو، او د منصورون نه به کې منصورون، منصورانی، مناصرو، او د مقتلون نه به اسم ظرف ګردانو کې مقتلون، مقتلانی، مقاتلو. نو اول مونږه د اسم ظرف د مضربون نه د اسم ظرف ګردان کوو. نو مضربون، مضربون معنی د وخلو یو ځای یا یو وخت. مضربون بیا چې دنه تسنیه جوړه کنه نو دغه مضربون دی کنه، مضربون دی د دې اخیری با باندې زبر ولګي او اني ور سره ولګوا، اني مضربانی د وخلو دو زینه یا دوا وختونه. او د جمع راځي مضاربون د مفاعل په وزن باندې، مضاربو د مفاعل په وزن باندې، مضاربو. ٹھیک شو؟ او په دې باندې تنوین ځکه راځي چې دا د منتهى الجموع په وزن باندې دی. مضاربو، مفاتحو. ٹھیک شو؟ دا قشات دی مساجدو، نو په منتهى الجموع باندې تنوین ناراضي. نو مضربون د وخلو یو ځای یا د وخلو یو وخت. مضربانی د وخلو دو ځایونه یا د وخلو دوا وختونه. مضاربو د وخلو ډیر ځایونه یا د وخلو ډیر وختونه. دا موږ سره د مضربون اسم ظرف ګردانو. اوس د منصورون اول نمبر چې دی منصورون معنی ده د مدد کولو یو ځای یا یو وخت. اوس د نه زه تسنیه جوړوم د منصورون نه تسنیه جوړوم نو د اخري حرف باندې تنوین دی، دا به وران کې زبر به پې ولګي او اني به ورسره ولګي. منصورانی معنی ده د مدد کولو دو ځایونه یا د مدد کولو دو وختونه. او مناصر د مفاعل په وزن باندې، مناصرو د مدد کولو ډیر ځایونه یا د مدد کولو ډیر وختونه. دغه شان مقتل معنی ده د قتل کولو یو ځای یا د قتل کولو یو وخت. د دنه تسنیه جوړو د دغه واحد نه جوړیږي. مقتلون دی، مقتلون د دنه به دا تنوین ختم کی او دې سره دې باندې به زبر واچي اخیری حرف باندې او اني به ورسره ولګي. مقتلانی معنی ده د قتل کولو دو ځایونه یا دو وختونه. او مقاتلو معنی ده د قتل کولو ډیر ځایونه یا ډیر وختونه. نو ګورئ دا موږ سره د مضربون، منصورون او د مقتلون نه د اسم ظرف ګردانو. نو مضربون، مضربانی، مضاربو، منصورون، منصورانی، مناصرو، مقتلون، مقتلانی، مقاتلو. دا موږ سره د اسم ظرف ګردانو. اوس موږ لا په دویم سوال کې راکړي وای د مضاربو، د مساجدو او د مدارسو معنی ولیکئ. نو مضارب دا ګورئ دلته کې مضربون، مضربانی، مضاربو دا موږ سره د اسم ظرف ګردان دغه وجي جمع وا. د اسم ظرف د مضرب جمع ده. نو د مضارب معنی ده د مضارب معنی ده د وخلو ډیر ځایونه یا د وخلو ډیر وختونه. د وخلو ډیر ځایونه یا ډیر وختونه. ٹھیک شو جی؟ دا موږ سره د مضارب دغه شو معنا شو. اوس مساجدو دا موږ سره د مسجد جمع ده. مسجد معنی ده د سجدې کولو یو ځای یا د سجدې کولو یو وخت. بیا مسجدانی دوا د سجدې کولو ځایونه یا مساجد د سجدې کولو ډیر ځایونه. د سجدې کولو ډیر
ځایونه یا وختونه ځایونه یا وختونه ٹھیک شو او دریم نمبر مونږ له د مدارس را کړی دی نو مدارس چې دی دا د مدرستون جمع ده مدارسو نو ګورئ اردو کې وای پڑھنے کی ایک جگہ دا خو موږ سره اردو کې لیکل پکارو ٹھیک شو نو بہرحال مضارب معنی ده مارنے کی سب جگہیں یا مارنے کی سب وقتیں ٹھیک شو مساجد سجدہ کرنے کی سب جگہیں یا سجدہ کرنے کا سب اوقات دقشان مدارس مانا را پڑھنے کی سب جگہیں یا وقت پڑھنے کی سب جگہیں یا وقت د زده کړې یا د ویلو ټول ځایونه یا وختونه ٹھیک شو مدارس معنی ده د ویلو ډیر ځایونه یا ډیر وختونه اوس په دریم نمبر سوال کې موږ راکړي وي د دې اردو جملو عربي ولیکئ په اردو کې دوه جملې لیکلي وي دو جگہ مارنے کې د وخلو دوه ځایونه نو ګورئ دا مضرب نه جوړیږي مضربانی د تسنیه ده مضربانی معنی ده د وخلو دوه ځایونه او دو زمانه مدد کرنے کې د مدد کولو دوه وختونه د حقیقت د بره چې دا ظرف مکان دی زی یادای او د حقیقت چې ظرف زمان دی وخت یادای نو وای دو زمانه مدد کرنے کې یعنی دوه وختونه د مدد کولو دوه وختونه نو منصور معنی ده د مدد کولو یو ځای او منصورانی د مدد کولو دوه ځایونه نو دا به موږ سره تسنیه شي منصورانی د دې معنی ده د مدد کولو دوه ځایونه نو دا موږ سره په مشق کې درې سوالونه او درې وانه حل شو په دې درس کې نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام